بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو وطنوالو، د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته که هغه د دنیا په کوم هیواد کې هم شته دي د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. زما د نننین بیان موضوع ده ډیورنډ لاین، پرون، نن او سبا. خو چونکې دا پروګرام بیا ډیر اوږدېدو نو ځکه ما په دوه برخو کې ویشلو. نو زما نننی پروګرام دی نو دا به د ډیورنډ په پرون باندې زه کوم او په نن او سبا به زه په راتلونکي شنبه بیا بل پروګرام کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، د یورپ استعماراتي طاقتونو 1500 کاله دنیا له تاړه کړه. د مختلفو هیوادونو جغرافیو سره لوبې وکړې او په مختلفو خپلو کالونو کې کرښې راښکوي. او دا ټول کارونه دوی یوازې د خپل ولس د ګټو په خاطر کول، دا نه چې د هغه ځای خلکو د ګټو په خاطر دا کارونه دوی کول. د استعماراتي طاقتونو د نورو ملکونو د ولس وینسکلي او خپل بچي به په خپلو هیوادونو کې پړسول. په دې استعماراتي ډاکمارو کې په 19مه صدۍ کې د پرتګال، فرانس او د ټولو نه ستر استعماري ډاکمار انګریزان هندوستان ته راورسېدل. خو انګریزانو دا نور په خپلو بانو په یو شي په بل شي وویستل او په خپل د هندوستان نه خپې راچاپېره کړې. ګرانو وطنوالو، د ډیورنډ د کرښې شتون به موږ په درو برخو کې ویشو. یوه برخه د کال 1893 نه واخله تر د کال 1940 پورې، بله برخه د کال 1940 نه واخله تر د کال 2001 پورې، او درېمه برخه د کال 2001 نه واخله تر د نن ورځې پورې ده. نو زه به اول راشم د کال 1893 نه تر د کال 1940 پورې. انګریزانو د 18مې میلادي پیړۍ په پای کې د یوې سرحدي سیمې لټون شروع کړ. په هند کې انګلیس چارواکو ویره درلوده چې فرانسویان به په شمالي هندوستان یرغل وکړي. د دې د مخنیوي لپاره دوی په پارس کې د قاجارشاه سره یو اتحاد تقویه کړ او په شمال لویدیځ کې نوې ساحو ته لاره ورکړه. خو د 19مې پیړۍ په پیل کې په آسیا او اروپا کې د فرانسوي ګواښ کم شو. خو چې کله روسیا سویل ختیځ ته لاړه او د دوی نفوذ په تهران کې د انګلیس نفوذ ختم کړو، نو انګلیس وروسته تر بلې اندېښمن شو. د روس پراختیا د پیړۍ په دوهمه نیمایي کې ګړندۍ شوه. په کال 1840 کې روس په کوکن، بخارا او خیوا قبضه وکړه. په راتلونکي کال کې دوی تاشکند ته ورسېدل. په کال 1808 کې په سمرقند باندې هم دوی خپل قبضه وکړه او بیا په کال 1808 کې ټیک ترکمان تر واک لاندې راوستو. په کال 1840 کې مروه ونیول او په راتلونکي کال کې روسي سرتیري پنجده ته راورسېدل. په کال 1809 کې د کاسپیان د ترانس ریل پټلۍ جوړول او په کال 1888 کې بخارا او سمرقند ته غځېدل د هند د برتانوي حکومت لپاره یو بل اندېښنه رامنځته کړله. ځکه چې روسیا وکولای شو چې لویدیځ ته د افغانستان سرحد ته راشي. بل انګریزان په دې هم ویریدل که چېرته روسیانو پښتانه د پښتنو په سیمه کې زموږ خلاف وهڅول نو بیا به په هندوستان کې د انګریزانو امنیت د ستونزو سره مخامخ شي او د روسیانو پرمختګ به د هندوستان په لور حتمي شي. د افغانستان په اړه د انګلستان تګلاره د پیړۍ پر جریان کې د غیر فعال پالیسۍ څخه مخ په وړاندې پالیسۍ ته وغځېدله تر څو د روسي پرمختګ مخه ونیسي او هند ته یو ډېر خوندي دفاعي سیستم ورکړي. خو چې کله ایران په زیاتېدونکي ډول د روسیې تر اغېز لاندې راغی نو بیا برتانوي ډاکمارو خپل مخه افغانستان ته کړه. دوه جنګونه په افغانستان ورتپل چې په افغانستان کنټرول ترلاسه کړي. خو چې کله انګریز ډاکمار په هغې کې ناکام شو او وتښتېدل نو بیا انګلیس عبدالرحمن خان په کال 1880 کې امیر کړو. نو دوی د امیر عبدالرحمن خان سره مالی او د وسلو کومکونه هم شروع کړل چې د روس د پرمختګ لاره ونیسي. هر کله چې برتانوي استعمار او د روس استعمار په منځ کې دا فیصله وشوه چې زموږ په منځ کې د افغانستان یو بفر هیواد وي
نو د دې لپاره پکار دا و چې د افغانستان او د روس په منځ کې او د برتانیې هند او د افغانستان په منځ کې سرحدات وټاکل شي. د دې هدف لپاره لومړی کار په روسیا افغانستان پوله کې د انګلیس روسیا د لوی کمیسیون لخوا په کال 1380 کې پیل شو او وروستي پروتوکول په 22 د جولای کال 1380 کې لاسلیک شو او په کال 1380 کې ورله عملی شکل ورکړل شو. له روسیې سره د خپل سرحد د حدود په بشپړ بهیر کې له افغانستان سره مشوره نه وشي. هغه په ساده ډول د هغه ټولو پریکړو په اړه خبر شو چې د کمیسیون لخوا د افغانستان د پولو د حدودو په اړه موافقه شوې وه. یو لیکوال بریس ولادیرسکي لیکي داسې برېښېدله چې روسیانو هیڅ کله هم په حقیقت کې د ټول افغانستان د نیولو اراده نه درلوده. ډېر برتانوي سیاسي ستراتیژیکس وایي چې روس په هند برید نه کوي بلکې هغه څه چې د انګلستان ویره درلودله هغه داوا چې حتی د افغانستان په شمال کې د روس محدود پرمختګ به د برتانیا کمزورتیا په ګوته کړي او په دې توګه به په برتانیوي هند کې داخلي ګډوډي رامنځته شي. د افغانستان د بهرني سیاست د کنټرول کولو لپاره انګريزانو د ایران د بچا سره د افغانستان او ایران په منځ کې په کال 1350 کې سرحد وټاکلو. په کال 1388 کې انګريزانو د روس سره د امو دریا سرحد د افغانستان او د روس په منځ کې وټاکلو. خو چې کله د دې سرحدونو د ټاکلو فیصله کېدلې نو د افغانستان د دولت نه پکې چاته پوس هم نه کولو بلکې دوی به صرف خبرول او د افغانستان بچان به ورته د خپل چوکو او د مالی ګټو په خاطر لاسپانامه ولالو او ورته به ویل بلسه موږ د سرحدات منظور دي. یوازینی پوله چې د افغانستان بچا امیر عبدالرحمن خان د انګريزانو سره منلې ده هغه د پښتنو د زړه د پاسه راخکل شي کیږي چې هغه ته ډیرلاین ویل شي چې یو سره 15 کلو شو چې د پښتنو په غاړه کې لکه د تور خمار پرته ده او د افغانستان دولتونه په معاملې کوي. د کال 1393 سرحدي تړون څخه څو کاله د مخه کلونو کې انګريزانو د اقتصادي او ستراتیژیکي دلیلونو لپاره د امکان تر حده ډیر ځمکه د افغانستان د جذبولو هڅه وکړه. د انګريزانو د سرتیرو د تګ راتګ د استعمالولو لپاره او چې هغه د هغوی لپاره ډیر اسانتیا پیدا کوي سړکونه جوړ کړل چې د افغانستان په بچیانو نور تړونونه هم په زور باندې اومني لکه په 28 مې کال 1309 کې د امیر یعقوب خان او لویس کوادنری په منځ کې د ګندمک تړون وشو. د دې تړون سره امیر هم د برتانیا یو دایمي استازي په افغانستان کې ومنلو او بلې وسره ژمنه وکړه چې د افغانستان بهرنۍ معاملې به د هند د وایسرا لخوا پرمخ وړل کېږي. په بلوچستان کې د پښین او سبي ولسوالو په کوم چې کوټه د خپل او اکمالاتو لپاره د کورم درې او د خیبر درې استعمالولې هغه ته هم انګريزان ورسېدل. د دې په بدل کې د باچا صرف وظیفه سي راکړه نور اسوم شو. ګران وطنوالو د امیر عبدالرحمن خان د جوب ویلي په کال 1390 کې ونیول شو او سمدلاسه ورته د اورزه قبيله سره د یو لړ جګړو په تعقیب کې د امیر څخه نور سیمې هم ونیول شو. سر مورټیمر ډیورن په جنوري کال 1380 کې د افغانستان او د برتانیوي هند ترمنځ د پولي ټاکلو په فیصله کې ډیر زیاته دلچسپي اغسته و. لکه څنګه چې هغه په خپل یو ژورنال کې دا خبره په څرګنده ورکړې ده چې پکار ده چې روس د هندستان د سرحد نه څومره لري اوساتل شي نو هغه به زموږ په فایده کوي ځکه چې انګلیسان په دې پوهیدل چې روس د دې علاقې یو ډېر لوی طاقت دی او موږ ډېر لږ غیر ملکي خلک چې دلته وجود لرو چې د هندستان 300 میلیون نفوس باندې مخبل حکومت ساتل دي نو موږ د روس سره ایخ پنیغه جنگ نشو کولای. نو د پښتو یو متل دی وي پتا مې وسله رسي او مړ به پلار کړ. انګريزانو ډرنانو خو د روس سره جنگ نشو کولای او افغانستان ته د جنگ لپاره بډې راخلوي. په داسې حال کې چې د برتانیا حکومت ډېر په دې باور وو چې یو تړون باید د ګندمک د تړون څخه راوسته ځمکني لاس راوړنې یاوړي شي. په دې اړه بحثونه راپورته شو چې د افغانستان او د برتانیا راج د جلا کېدو موضوع باید په کوم ځای کې موقعیت ولري یعنی کرخه د راخو دي شي. ځینې انګريزانو فکر کاوه چې دا باید د طبيعي کرخو په وګړو کې رامنځته شي لکه د اباسین سرحد خو په دې کې به د اباسین نه په لویدیځ چې کومه علاقه انګريزانو نیولې دي نو هغه د دوی د لاسه ورکوي. ځینو استدلال کاوه چې دا باید د سین اخواته د پولو سره وګرځي. ځینې کسانو لکه د کال 1315 څخه تر د کال 1393 پورې په هند کې د وسلوال ځواکونو مشر جنرال فیلډ رابرټس
داغه په څیر خلکو دا فکر کاوه چې د غرونو په تیرېدو کې باید هوره پرمختللي علاقې هم پکې شامل شي. د هولډ په ګډون ځینې نور دا ویل چې د هندوکش پورې دا سرحد وغځول شي. سر مورټن ډیورن وایي چې په اخر کې په دې پریکړه وشوه چې برتانوي ځواکونه باید له هغه علاقو څخه په شا نشي چې دوی مخکې د اباسین په لویدیځ کې فتح کړی دي. ګرانو وطنوالو، په داسې حالاتو کې به د اباسین پورې چې کوم پښتانه دي نو دا به هم په دوه برخو کې وویشل شي او برتانوي هند ته ترنه به هیڅ قسمه خطر نه وي. او بل دا چې په دې غرونو کې دا کومې درې دي دا به هم زمون په قبضه کې راشي چې په راتلونکي به موږ د خپل ستراتیژیکو او تجارتي ګټو په خاطر استعمالولی شو. او دا کرخه به دامونه پس د روس د مخنیوي لپاره یو بل سرحد جوړ شي. بل دا چې د افغانستان په پارلیمان کې د کوزي پښتونخوا د پښتنو چې کومه چوکۍ دي نو هغه به د غیر پښتنو په لاس کې راشي. نو په راتلونکي به موږ ته اسانه شي کله به ورته یو په ګټ ټپو او کله بل. او هغه کار اوس د انګلیزانو ناجیز اولاد پاکستان کوي. او اوس دا خبره ښکاره ډول د پاکستان په سازش د افغانستان د پارلیمان نه د خراسان چغې د غیر پښتنو لخوا راپورته کیږي. نو په کار ده چې هغه محکمه شوی خو هغه د افغانستان د رئیس جمهور لپاره کاندید هم وو. د دې نه دا ثابتېږي چې د افغانستان د رئیس جمهور دا چوکۍ څومره سپکه شوې ده. ګرانو وطنوالو، تاسو سوچ وکړئ چې ځمکه د افغانستان وه او د تجزیې فیصلې انګریزانو دا کمارو کولې، خو هغوی ته پته وه کله موږ د افغانستان او د روس سرحدات تړل نو دغه د فیصلې نه موږ افغانستان نو خبر کړي او بچیانو به د خپل چوکو او مالی ګټو په خاطر په سر سرګو هغه فیصلې منلې. نو داسې به دوی دا هم اومني او موږ به د یو بچی په رسمي توګه اومنو او خبره خلاصه ده. امیر عبدالرحمن خان ویل چې د ټولو ګاونډي هیوادونو پارس، چین او روسیا سره زما د سرحدونو په آبادولو سره ما فکر کاوه چې زما د هیواد او هند ترمنځ د سرحد وټاکل شي، ځکه چې د پولي کرښه باید د قوي دیوال په توګه زما د واکمنۍ شاوخوا ته نښه شي. امیر د جولای په میاشت کال 1888 کې په رسمي ډول د برتانوي هند حکومت څخه غوښتنه وکړه چې کابل ته یو ماموریت واستوي ترڅو د پولي مسله د همیشه لپاره هواره کړي. دلته یو خبره د یادونه وړ ده چې دا امیر عبدالرحمن خان وو چې د برتانوي هند وایسرای لندنسټي خط لیکلی و چې د افغانستان او د برتانوي هند په منځ کې د سرحد وټاکل شي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په کال 1880 کې په کابل کې په تخت انګریزانو د لاسه کېناستو نو هغه لومړنی بچاو چې د هغه قومونو ځواک کم کړو چې بچا تیر شوي بچیانو له اوږدې مودې راهیسې تکیه کړې وه. عبدالرحمن خان له انګریزانو 12 لک روپۍ د کال وظیفه ورکوله او چې کله امیر عبدالرحمن خان د انګریزانو سره د کوزي پښتونخوا د اولس او د اباسین پورې د افغانستان په ځمکه سودا وکړه او ډیرون اومنو نو 6 لک روپۍ ورله نورې سیوا کړې. او بیا چې کله دواخان د کریدور د حفاظت د لپاره هغه امیر عبدالرحمن خان ته په حواله شو نو 15 لک روپۍ ورله نورې سیوا کړې. او دغه سبا امیر عبدالرحمن خان ته د انګریزانو وظیفه د کال 13 لک روپۍ ملاویدله. خو د ډیورن لاین د کرښې د تړون نه وروسته چې کومه علاقه د برتانوي هند اړخ ته راغله نو برتانوي هند په هغې پسې چاړه راواغېسته او چې د پښتنو د هډ نه کوم ځای پرې کولی شو نو د هغې په پرې کولو یې شروع وکړه. اول یې قبایل په 2 اجنسو کې ویشل، په دې کې مولیان په پیسو واغشتل، خپل ملکانان جوړ کړل او چې کوم رشوت به د ملکانانو له میاشت په میاشت ورکو نو هغه ته به ماجب ویل. بیا د لارډ کرزن په وینا په قبایلو کې د ملیشیا، سکاوټ او د خاصدارو په نوم مختلف تنظیمونه جوړ کړل شول او د قبایلو د مختلفو قبیلو په پکې کسان اغستل کېدل، ځکه چې دلته به د انګریزانو او 1000 فوج پروتو او په دوی به د کال 15 لکه پاند د کال خرچه راتله او هر وخت به قبایلو د دې انګریزانو فوجانو نه کسان وجل. خو چې هر کله انګریزانو د قبایلو دغه درې تنظیمونه جوړ کړل نو په دوی به بیا د کال 2,000 پاندونه خرچه راتله او چې کله به قبایل په انګریزانو پسې راپاسېدل نو همدم د ملیشې، سکاوټ او د خاصدارو کسان به په انګریزانو ورلګل نو یو طرف ته به پښتانه مړه کېدل او بل اړخ ته به هم پښتانه مړه کېدل. خو چې پاکستان د برتانوي استعمار ناجیز اولاد دی نو هغه هم افغان ته ټوپک پوګه کړی دی، نو چې د چا پوګه ټوپک دی نو هغه هم افغان دی او چې د چا سینه د هغه ټوپک په ګولو غلبي کیږي نو هغه هم افغان دی. او چې څنګه به انګریزان خوشاله دي نو داسې اوس پاکستان هم ورته ګوري او د خوشاله نه په جامو کې نه ځایږي.
او چې په قبایلو کې کوم علاقو ته د انګریزانو رسۍ نه و نو هغه نوم کې خو علاقه غیر د بیلابلو سیمایزو پښتنو مشته سیمو ترمنځ د اوږدمهاله سیاسي اقتصادي او کلتوري اړیکو له امله افغانانو د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د دوی تقسیم غیر قانوني وباله دا د دې حقیقت سربېره و چې افغانستان په ډیرو ساحو کې د ډیورن د کرښې نه واخله تر د عباسینو پورې د خپل سیاسي واک په جوړولو کې بالکل پاتې راغلی دی چې په دې کې د افغانستان د مشرانو شخصي ګټې شامل وي د اولس او د خپل خوري ګټې نه او په افغانستان کې افغانانو د پولي مشروعیت نه دی منلی چې دا ځکه چې دا یو سیمایزه ټولنه په مخبل مس کې سره بیلوي امیر عبدالرحمن خان چې لکال 1380 نه تر د کال 1901 پورې حکومت وکړ خو چې کله امیر عبدالرحمن خان او د کوزي پښتونخوا او سره د قبایلو د ځمکې په سر سودا کوله نو دا علاقې خو د کال 1300 او نه سلوختمنه د انګلیزانو په قبضه کوي نو دا حق امیر عبدالرحمن خان له چا ورکړو چې د ډیورن کرښه د انګلیزانو سره ومني عبدالرحمن خان په بشپړه توګه د افغانستان د خپل ځمکې د لاسلیک په خاطر د افغانستان ولس چرته هم نه معاف کړي ګران وطنوالو رابرټس او د ډیورن په مس کې چې کوم خطو کتابت شوی دی نو هغه یو بل ته لیکلي چې مونږ خو پریکړه وکړه چې کرخه به د پښتنو په سینه راخل کیږي خو اخر امیر عبدالرحمن خان د پښتنو علاقه او خپل پښتون ولس څنګه پریږدي خو چې کله د ډیورن تړون وشو نو دوی ویل چې مونږ په دې خبره حیران یو چې دا کار امیر عبدالرحمن خان څنګه وکړو چې د 4 لک روپو د کال په عوض د باسین پورې د افغانستان د ځمکې او د خپل پښتنو ولس نه لاس وینځل او دغه سي د ډیورن د تړون لمخې زیاتره پښتانه او د پښتنو سیمې انګریزانو ترلاسه کړې حالانکه د سند د لویدیز او د ډیورن کرښې په اوږدو کې دا ټوله علاقه یو وخت د احمد شاه بابا لخوا په کال 1900 کې تاسیس شوی د افغانستان د امپراتورۍ برخه و او د امپراتوري د کوزو پښتونخوا د پښتنو په زور ولاړه و د افغانستان خلک او د ډیورن کرښه او د سند د لویدیز ترمنځ قومونه اشبنه او مذهبي او کلتوري یو له بل سره یو قوم دي او له همدې عمله یو ملت تشکیلوي خو امیر عبدالرحمن خان دې تاسو نه کوو چې د پښتنو طاقت به دوه برخو کې ویشل شي او د غیر پښتون طاقت به ډیر زیات زور ونیسي البته امیر عبدالرحمن خان صرف په وزیرستان ټینګار کوي چې دا ماته پرېږدي او هغه دا د دې لپاره کول چې په افغانستان کې زما چوکۍ ته خطر پیښ شي نو زه به دا قبایل د خپل چوکۍ د بچکولو لپاره استعمالوم خو په اخر کې د وزیرستان هم لاس وینځل ګران وطنوالو دا تړون سمدلاسه د ستونزو سره مخامخ وو ځکه چې په خپل دا کرخه د کوم طبي توپوګرافیک توکمیز او د محدود کول سیاسي اصول په اساس نه ده بلکې یوازې یو ګړندې لیکل شوی نه ده چې لارو چارو ته هیڅ توجه نه ده شوی چې دا به د سیمې اوسیدونکو څومره حد پورې اغیزمن کوي حالانکه د بلوچستان د پښتنو علاقه د صوبه سرحد او د قبایلی سیمو او برخي باجوړ خیبر کورم ممن او رضه سویلي وزیرستان او شمالي وزیرستان د افغان حکومت تر واک لاندې د قومونو یو اوږد تاریخ لري کومې سیمې او خلک چې له زمانې راهسي د افغانستان د خاورې او ملت برخه و څنګه کې دي شو چې په یو صفه کاغذ باندې د برتانیې د ملکه وکټوريا د اثر او نفوذ لاندې راشي دا یو موقتی پروژه و چې بیا وروسته د افغانستان د بچیانو په وجه مستقل شکل اختیار کړو ګرانو وطنوالو دا تړون د روپو په زور باندې شروع واخان هم منظور شو او امیر عبدالرحمن خان د واخان کاریدور د انګلیزانو په غوښتنه د 15 لکو روپو د کال په عوض واغشتو او د وزیرستان لاس وینځل انګلیزان ویریدل چې د روس نه برتانیوي هند سرحد څومره هم لري نو دا به زموږ لپاره ډیر زیات خوي د کوزي پښتونخوا او د قبایلو د سر او د ځمکې سودا په 4 لک روپیا د کال اوشوا چې انګلیزان به امیر عبدالرحمن خان لا ورکولي مغول به د افغانانو په باره کې یو خبره کوله چې دوی په پیسو او په چوکو ډیر زیات مین دي نو د امیر عبدالرحمن خان چوکۍ هم د خطر نه خلاص شو او پیسې ورته هم مل شوې نو هغه د خدای نه نو څوختل کو رور د رور نه جدا کېدو کو خور د رور نه جدا کېدا که بچی د مور او د پلار نه جدا کېدل نو د امیر عبدالرحمن خان په غي باندې سره مورټي ډیورن په خپل ژورنال کې لیکي چې په یو وخت کې زما په امیر عبدالرحمن خان باندې ډیر زیات زړه وسوځید چې د روس او د برتانیې په منځ کې بالکل یوازې ولاړ دي خو بیا لیکي چې دا د خپل ګناه و د تقریبا 11 کال په روس کې تیر کړل
خو چې زما سره ناس ملاقاتو نو دوه ماته وویل چې زما د روس نه کرکه کیږي. نو بیا ډیورن ذاته کړه چې د روس ملګری نشو چې دومره وخت د داغي ملمو نو د برتانیې به سره ملګری شي. نو په د نه روس ادوار کولو او نه برتانیا. بیا ډیورن لیکي چې د ډیورن په لاسلیک کولو کې پیسو ډېر لوی رول ولوبولو چې دته مونږ 5 لک روپۍ د کال ومنلې. افغانانو موافقه وکړه چې دیر سوات پیښور او چترال به برتانوي هند او پرېښودل شي. په بدل کې افغانانو ته اسمار ورکړل شو چې دوی ته نورستان او د افغانستان مختلف ختیځو سیمو ته لاس رسید درلودلې. بیا په اخره کې په دې موافقه سره ورسېده چې ټول وزیرستان به برتانوي هند ته ورکړي او په بدل کې امیر عبدالرحمن خان ته وزیرستان ته د تلو لاره بربل ورکړل شو. او ډیورن وای چې دا ما په امیر عبدالرحمن خان باندې یو احسان وکړ چې دا لار به ولا ورکړه. د وزیرستان برمل لاره د افغانستان په څنګ کې ده. د وزیرستان پاتې برخه د برتانیې یا اوس پاکستان په لور ده. خو د ډیورن کرخه یوازې په کاغذ راخکل شي و. نو چې کله د توزیع کولو ټیم علاقو ته لاړو نو داسې نمونه په کاغذ وو چې د سره هغه علاقو کې هلته وجود هم نه لرلو. خو په دې بالکل نه پوهیږم چې ډیورن ته پته نه و نو هغه خو د بل وطن نه دلته د شکو د پاره راغلی و. خو امیر عبدالرحمن ته اول پته نه و چې دغه علاقه د منلوي چې د سره اشتون نه لرلو دغه چې امیر هم د خپل علاقونه خبر نه و. په هر صورت په ډیرو قضیو کې دا روخانه نه ده چې دا حد چیرته دی. حالانکه عبدالرحمن خان په خپل بایوګرافي کې لیکي چې زما دا خیال نه و چې د پښتنو علاقه به د همیشه لپاره د افغانستان نه جدا شي. خو د ډیورن د تړون نه پس تر مرګه پورې د ډیورن د کرخنه تر د عباسینه پورې د خپل ځمکه او د خپل پښتنو ورونو تپوس د چرته هم نو کړي چې هغه پروسه تر د اوسه پورې دوام لري چې په یو بچا او په یو رښتیا هم کې دومره افغانیت او غیرت نو چې د خپل ځمکه او د خپل ولس تپوس کړي. په حقیقت کې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې امیر عبدالرحمن خان د ډیورن یو داسې کرخه ومنله چې پښتانه قبایل سره بیل کړ او د پښتنو قبیلو په چارو کې د مداخلت نه کولو دعوی تسلیم کړي چې په تاریخي ډول د ټول علاقې د افغانستان د سلطنت برخه و. لکه څنګه چې د پښتنو قومونو سره صلاح او مشورې نه وشوي او د خبرو اترو او تړون لاسلیک کولو څخه لري ساتل شي نو دوی د ډیورن کرخه په وړاندې په ښکاره ډول راپورته شول. د ګومل سیند څخه تر چترال پورې ټول سرحدي سیمه په بغاوت کې و. قومي مشران د ځای مولایانو لخوا د جهاد لپاره اوپارول شول. عبدالرحمن خان انګریزانو ته خبرداري ورکړو چې دا به همدغه شان کېږي. په کال 1892 کې هغه د هندستان وایسرای لینډرونز ته لیکلیو که تاسو زما د واکمنۍ څخه سرحدي قبیله لمنځه یوسئ نو دا به تاسو او زما لپاره ګټه ونکړي. تاسو به تل د دوی سره په جنگ یا نور مصیبتونو کې بوخت او دوی به تل لوټمار کوي. دا قبیله لما څخه لری کول په وخت کې تاسو به زما عزت ته ډیر زیات نقصان ورسوي او ما به ضعیف کړي او زما ضعف تاسو د حکومت لپاره زیان رسون کړي. په کال 1890 کې د قبایلو په سیمو کې عمومي پاڅون روان و. انګریزانو خپل 15000 فوج چې په هغه کې زیات د پنجاب مسلمانانو په قبایلو ورواچول او د برن رپی بمبارۍ کولې او امیر عبدالرحمن خان غلی ناسو او ویلي چې دا د برتانوي هند کورنۍ ستونزه ده زمون پکې هیڅ کار نشته. ګران وطنوالو د ډیورن په تړون ډېر زیاتره انګریز تاریخ پوهان حیران دي. فریزر ټیټلر په خپل کتاب افغانستان کې لیکي چې ډیورن یو داسې کرخه ده چې د دې فائدې ډېرې کمې خو نقصانات یې ډېر زیات دي او دا د توکمونو ستراتیژي او د جغرافیه له نظره یو غیر منطقي کرخه ده. یو بل لیکوال لویس دوپره لیکي چې دا کرخه د کلچر په ساحه کې د مصنوعي سیاسي حق د قطع کولو یو کلاسیکي نمونه ده. یو بل انګریز لیکوال دی ویلیام باټن په خپل کتاب نارت ویسټ فرنټیر انډیا کې لیکي چې د انګریزانو سیاست په پښتنو کې په دې وجه ناکام شو چې انګریزانو پښتانه د خپل تاریخي وطن افغانستان را جدا کړل او بیا د پنجابیانو سره وتړل چې دا سره د پښتنو نه جبه نه تاریخ نه کلچر او نه دود دستور شریکو بلکې پښتانه پنجابیانو ته ډېر په سپک نظر ګوري. او بل لیکوال سر ولف کیرو لیکي چې نه یوازې د پښتنو د پنجابیانو سره نه جبه نه تاریخ او نه کلچر او نه دود دستور شریکو بلکې په حیثیت د مسلمانانو هم دوی د یو بل نه بالکل مختلف خلک دي. د پنجاب د هغه وخت والی سر ډانس فیټس پیټریک ویل چې د برتانیې د حکومت نظر
په دې ډول دی چې ډیورن لاین یو داسې کرښه ده چې د دې کرښې د هندستان اړخ ته په پښتنو کې د امیر د اثر او نفوذ مخه ونیسي. په هغه وخت کې برتانوي چارواکو ویل اول خو دا چې قبایل وځپو چې قبایل نور مقاومت نشي کولی، بیا به موږ په قبایلو کې خپل حاکمیت قوي کړو، بیا به FCR ختم کړو، نو بیا به د ډیورن لاین تر د هندستان اړخ ته د پښتنو علاقې د برتانوي هند برخه جوړ شي. نو هغه کار خو برتانوي استعمار او برتانوي ډاکمار اون شو کړی. خو د برتانوي استعمار ناجیزه اولاد پاکستان د تیرو 2 کالونو په دې کار کولو نو اولي قبایل خو وځپل او په قبایلو کې د مقاومت طاقت پرې نه خوده، به هغه ته خپل حاکمیت قائم کړ، به FCR ختم کړ او د افغانستان د دولت په مشوره دغه علاقې د پاکستان سره وتړلې، تر دې چې ټول ټاکنې پکې هم وکړي او چې څوک پکې کامیاب شو او د پښتونخوا اسمبلی ته ننوتل نو په شملو کې د پاکستان بیرغونه ټومبلي وو او د ډیورن په کرخه د اشرف غنی د دولت په صلاح افغان ته راکودو او په افغانانو د پاکستان د ویزو قطعنون هم لګیدل او ډیورن لاین عملی تور یو بین‌المللي شکل اختیار کړ. ګرانو وطنوالو، یو لیکوال دی ډیوس، هغه په کال 1922 کې لیکي چې په دې تړون خو زما سر بالکل نه خلاصيږي چې څنګه د ملک یو بچا داسې تړون کولی شي. یو بل لیکوال دی فریزر ټیټلر په کال 1953 کې لیکي چې دا کرخه خو بالکل یو غیر منطقي کرخه ده چې ګټه د افغانستان لپاره ډېر کم او نقصانات ډېر زیات دي، نو دا ولې امیر عبدالرحمن خان منلې ده. یو بل لیکوال دی میلر، هغه په کال 1908 کې لیکي چې دا خبره بالکل د پوهې نه بهر ده، په دې زما سر نه خلاصيږي، په دې زنه پوهیږم چې څنګه دا تړون امیر منلې دي. نو آیا امیر عبدالرحمن خان ماشوم نه پوهیده چې دا کرخه نه ده؟ ګران وطنوالو، د ډیورن د دې تورې کرخې په وجه پښتانه د خپل راتلونکي ملت په تشکیل کې د رول لوبولو نه محروم پاتې کړل شول. داسې انګیرل کېږي چې انسانان تر ټولو له هغه چا سره اړیکې لري چې څوک د ژبې، کلتور او د تاریخ په لحاظ سره دوی ته نږدې وي او دغه وجه ده چې دا په نړیواله توګه په سرحدونو مستقیم تاثیر لري او یو بل ته د دولتونو د سرحدونو واټن او نږدېوالی د دولتونو ترمنځ مهم رول بولي. رابرټ منډل استدلال کوي چې نږدېوالی د متقابل عمل او همکارۍ لپاره دواړه فرصتونه رامنځته کوي او همدارنګه د لانجو لپاره خطر او ګواښ هم یو عادي خبره ده. د سرحداتو یو پوه او هوټم هغه لیکي چې سرحدونه هغه خلک جدا کوي چې په مختلفو قومیتونو پورې اړه لري. په دې توګه هغه باور لري چې د جغرافیې ترڅنګ د سرحدونو په مطالعه کې د ټولنیز، کلتوري او اقتصادي اړخونو هم باید په نظر کې ونیول شي. هغه په دې باور دی چې دا قومونه چې د دوی ټولنیز دودونه او د جغرافیې او سیاسي سرحدونه حتی د دولتونو او سرحدونو لامسته راتلو نه ډیر مخکې شون درلودو. رابرټ منډل هم استدلال کوي چې چېرې سرحد د قومونو تاریخي حدود سره په مطابقت کې نوي نو شخړې او جنګونه به خامخا منځته راځي. د بل هیواد د مالدارو سرچینو سیمو کنټرول ترلاسه کول د سرحدي شخړو او جګړو لامل کېدل د سرحدي شخړو او جګړو لامل کېدي شي، په ځانګړې توګه په هغه وخت کې چې د سرچینو کموالی د پام وړ وي. د دوه هیوادونو په منځ کې چې کله داسې کرښې راکودل شي چې په هغه کې د یو اړخ ګټورې سرچینې د بل اړخ په قبضه کې راشي نو جنگ به ختموي. لکه پاکستان د ډیورن د خط نه تر د اباسینه پورې د افغانستان په ځمکه قبضه کړې ده چې دا ټوله 2,100,000 مربع کیلومتر رقبه د معدنیاتو نه ډکه ده او د افغانستان اوبه پاکستان خپه مړخټه مفت استعمالوي. نو په داسې حالاتو کې به یو ځل جنگ خامخا کیږي او که چېرې د افغانستان دولتونه دا جنگ نه کوي نو د افغانستان د قام خرڅه او وطن فروشه مشران اول انګريزانو ځان ته په ګونټو کړو او اوس د انګريزانو ناجیز اولاد پاکستان ځان ته په ګونټو کړی دي او دوی ورته لاس په نامه باندې ولاړ دي او شرم ولا هم نه ورځي. او چې څوک د خپل وطن او د خپل ولس د لپاره جنگ کوي نو دا قام خرڅه او وطن فروشه مشران ورته په لار کې خندونه اچوي. د وطن مثال د مور دی او چې څوک د وطن په ناموس معاملې کوي نو که چې هغه د خپل مور په ناموس باندې معاملې کوي. ګرانو وطنوالو، کله چې د پولیس شخړې لامل قومي ستونزې وي نو احتمال لري چې د تاوتریخوالي شخړې لامل شي. دا ځکه چې خلک د قومي مسلو په اړه په کلکه احساسي تور او تاوتریخوالي سره عکس العمل ښيي. مګر کله چې شخړې سرچینې وي نو د شخړې احتمال او شدت ممکن ده چې ډېر لږ کم وي. د سرچینو په اړه شخړې هواري او هوکړې ته رسیدلی شي
او دا په اسانه حل کېدلی شي. نو د افغانستان او د پاکستان په منځ کې حقوقي د ځمکې او د سرچینو ستونزې دي. نو آیا دا ستونزې به څنګه حل کېږي؟ د درېمه نړۍ هېوادونو کې د ځمکې اهمیت ډېر لوی رول لوبوي او بیا خاص کر په هغه ځمکو چې کومې د یو هېواد د اشغال شوي نو د ځمکې دعوې به خامخا رامنځته کېږي. لکه چې د افغانستان ځمکه اول انګریزانو اشغال کړې وه او بیا پاکستان ته حواله کړه. نو دا خبره یو ځل شخړې او جنګونو ته خامخا رسي. ګران وطنوالو، سټیفن بي جونز په څلورو مرحلو کې د سرحدونو ایښودلو پروسه تعریفوي. دغه په وینا لومړی پړاو د ځمکې د تخصیص په اړه سیاسي پریکړه، دویم پړاو په تړون کې د حدود حد بندي کول، دریم پړاو په ځمکه کې د حدود ټاکل او څلورم او وروستی پړاو د سرحد اداره کول دي. که ذکر شوی پروسې له مختلفو اړخونو سره په دقت سره ترسره نشي نو دا به په سرحدونو کې د راتلونکو ناخوالو سبب ګرځي. اوس به راشو ډیورن لاین ته. اولنی پړاو د انګریزانو او د امیر عبدالرحمن خان په منځ کې ځمکه وټاکل شوه چې د پښتنو په سیمه په چاړه راخل کېږي. دویم پړاو په دویم پړاو کې فیصله وشوه چې کومه ځمکه به چاته ملاويږي. دریم پړاو د ډیورن د کرښې د اشرف غني د دولت پورې حد برابري نه وشوي او څلورم پړاو هغه ته پاکستان خپل حاکمیت قائم کړو چې ازغن ته راخل شو. د پولو په اوږدو کې د راتلونکو شخړو او جنجالونو مخنیوي لپاره دولتونه باید مختلف عوامل پام کې ونیسي. دا جغرافیا، ټولنیز، کلتوري او سیاسي عوامل دي. د مثال په توګه د جغرافیې په شرایطو کې غوره سرحدي لاین به د طبيعي سرحدونو لکه د غرونو، سیندونو یا صحراګانو ترتیب شوی یو سرحد وي. په داسې حالاتو کې دا احتمال شتون لري چې په راتلونکي شخړې او لانجې منځته رانشي. خو هنک وان هوټم لیکي چې سرحدونه دوه قسمه وي، یو طبيعي چې ښه سرحد بلل شي او دویم غیر طبيعي چې هغه ته بد سرحد ویل شي. اوس اباسین د افغانستان یو طبيعي سرحد دی ځکه چې په ریګویدا کې لیکل شوی دی چې د دې خبرې ثبوتونه موجود دي چې 1400 کاله قبل مسیح کې پښتانه د اباسین تر دامو پورې په دې خپل ځمکه باندې میشته وو چې دا څه کم 3000 کاله جوړیږي. خو بیا وایي چې د دین مخکې موږ ته هیڅ پته نه لګي. نو خبره هم هغه 1500 کاله تر رسي. نو زموږ طبيعي سرحد چې کوم دی هغه اباسین دی او دا قسمه سرحد ته هوټم خ سرحد وایي. خو هغه سرحد چې چا په زور باندې ورته پلی وي نو هغه ته غیر طبيعي سرحد ویل شي چې دا خ سرحد نشي جوړېدلی. لکه د ډیورن کرښه غیر طبيعي سرحد دی ځکه چې دا په موږ باندې راټپل شوی دی. او هوټم وایي چې دا قسمه غیر طبيعي کرښې په راتلونکي کې ډېر شخړې مسته راوړل شي. هغه شخړې چې قومي عنصر لري ډېر خطرناک، حساس او د حل لپاره ډېر مشکل لري. او بل دا چې دا ډول شخړې د ډېر وخت لپاره دوام لري. د استعماري پولو په اړه باید یادونه وشي چې دا ډول سرحدونه معمولا د استعماري ځواک د ګټې پر اساس نیول کېږي او ټول عوامل او د راتلونکو شخړو احتمال په پام کې نه نیسي. نو ځکه احتمال شته چې دا قسمه کرښې ستونزې او جنګونه رامنځته کړي. یو روسي لیکوال ټالسټای لیکي چې ټول خوښ سرحدونه یو شان دي په داسې حال کې چې هر ناخوښه سرحد په خپل لار کې ستونزه ده. د ملکونو په منځ کې چې کوم سرحد د دوه هیوادونو په خوښه منځته راشي نو د هغه هیوادونو په منځ کې په راتلونکي کې هیڅ ستونزه نه وي او هغه ته د خوشحالي سرحدونه ویل شي. خو چې کوم سرحدونه د دوه ګاونډي هیوادونو په منځ کې د دوه هیوادونو په خوښه را نشي نو په راتلونکي کې به هغه یو لوی ستونزه سره مخامخ کیږي. ډیورن لاین د ډیرو وختونو څخه ډیر ستونزمن دی ځکه چې دا کرښه انګریزي استعمار د اړخه په افغانستان ورته پله شوې ده. نو په راتلونکي کې به چرته د افغانستان په هر کې د احمد شاه بابا یو اصلي بچی کینی نو د خپل ځمکې تپوس وکړي. د ډیورن لاین دریځ روښانه نه دی. دا ځکه چې انګلیسانو له افغانانو سره خبرو اترو ته د یوې نړیوالې معاملې په ځای نه بلکې د داخلي استعماري مسلې په سترګه باندې کتل ځکه ډیورن لاین بین المللي پیژندنه د لاسه ورکړې ده.